تاسو ګورئ په دې هوټل کې دا کم خوراک چې شوی دی او دغه لوښو کې چې دا کم خوراک باقي پاتې شوی دی په دې باندې 15 کسان نور مړي. نو الله تعالی حرام کړي نه دي، خو تعالی په کار دي چې ته په قدر حاجت خپل د ژوند د تیرولو مطابق چې تا ته څومره ضرورت دی چې ته دومره خوراک وکړي. د فضول خرچي او د اسراف کوونکو خلکو په باره کې الله تعالی فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچي کوونکي خلک بهشک دا د شیطان رونه دي، دا د شیطان دوستان دي. الله جل جلاله څه قسمه زیب و زینت او یا د خوراک سیزونه چې حلالي نو دای حرام کړي نه دي. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله حرام کړي نه دي، خو انسان له پکار دي چې په قدر حاجت د خپل ضرورت مطابق خوراک څښاک کوي. ځکه قرآن کې دا مختصره جمله نه ده چې کولو وشرب ولا تسرفو، دا د دې خبرې وضاحت دی چې څه به خورئ او څومره به خورئ. فضول خرچي کوونکی انسان دا د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوونکی، او څوک چې د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي نو الله د دې خپل نعمتونه اخلي. لکه تاسو ګورئ په دې هوټل کې دا کم خوراک چې شوی دی او دغه لوښو کې چې دا کم خوراک باقي پاتې شوی دی په دې باندې 15 کسان نور مړي. نو الله تعالی حرام کړي نه دي، خو تعالی په کار دي چې ته په قدر حاجت خپل د ژوند د تیرولو مطابق چې تا ته څومره ضرورت دی چې ته دومره خوراک وکړي. لہذا داسې دې ته څه وایي؟ اسراف وایي. الله فرمایي ولا تسرفو، تاسو اسراف کوونکي مه جوړېږئ. څوک چې اسراف او فضول د ضرورت نه زیات خرچه کوي نو دا د شیطان رونه دي. نو شیطان د الله ناشکر دی، وکانه شیطان لربه کفورا. نو انسان هم که چېرته دغه شان فضول خرچي کوي نو دی هم د الله تعالی لپاره ناشکر انسان ګرځي. نو الله دې موږ او تاسو د اسراف نه وساتي.